السلام علیکم دوستانو، نن درته یو څو ډېر ضروري خبرې شیر کول غواړم. د مهرباني وکړئ دغه ویډیو سره مخکې د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. الریډي تاسو ته به پته وي څومره ملګري هم چې په سعودي عرب کې پاتې کېږي د سعودي عرب د حالاتو په وجې چې د سعودي حالات ډېر زیات خراب دي. نن سبا حالات خو هر ځای کې خراب دي، خو د سعودي حالات ډېر زیات خراب دي. بیا زیاتره ملګري دا کار کوي، داسې کار کوي چې هغې د ایجنټانو نه ویزې کوي او ایجنټان هغې له پیسې ورکوي، په لکونو روپۍ ورکوي. موږ خپله هم دغه شانتې ویزه اخیستې ده او راغلي یو. دلته کې موږ سره ملګري راغلي، زموږ ټوټل وشوې درې نیمې میاشتې زموږ وشولې په سعودي کې. نو هغه زیاتره ملګري کینسل کړل، واپس لاړل، کمپنۍ خرابه شوه. اوس چې لاړل نو کمپنۍ دې نه مخکې به دې کمپنۍ کې هړتالونه هم شوي دي، خو د هړتال د وجې دغه کسان نه دي کینسل شوي. دغه کسان چې کینسل شوي دي نو کمپنۍ سره مطلب یا کار نشته، هر څه وجه چې ده. نو اوس ایجنټان دغه بهانه کوي چې دا یاره په هړتال کې چې کوم دي نو دغه کسان یې کینسل کړي دي. نو ستا پیسې هم لړې په درې میاشتې کې ستا 3.5 لکه روپۍ چې کوم دي نو هغه لاړې اوبو وړلې. نو مهرباني کوئ چې تاسو کله ایجنټ نه ویزه کوئ نو خپل ایجنټ معلومات کوئ، له 7 کسان ورسره کېنوئ، سټامپ طریقې باقاعده صحیح شو کنه چې سبا در سره بیا وروسته مسلې نه راوځي. نو زیاتره ملګري هم ډېر غریبانان یاره خلکو ځان له قرضونه وکړي، ویزې په ګرانه ګرانۍ کې، په دې ګرانه ګرانۍ کې ځان له ته د ویزې پیسې برابروي، ډېر غټ مشکل پیدا کېږي سړي ته. چې ته بیا هغه پیسې برابر کړې، بیا تا د خپل پښتون ایجنټان تا سره دوکې کوي. موږ سره پنجابیان راغلي دي، د پنجابیانو چې کوم ویزې کړې دي چې د خپلو ایجنټانو نه، هغه تقریبا په 2,20,000 کې هغې ته ویزه میلاو شوې ده. بیا زموږ پښتنو ته ویزه په څو باندې میلاو شوې ده، هغې ته په 3 لک 3.5 لک چې کوم دی نو چې بیا ورسره د میډیکل خرچه میلاو کړي ته نو 4 لک روپو ته دغه ویزه رسېږي. نو مهرباني وکړئ، د الله خاطر وکړئ، د الله د رضا لپاره دغه ویډیو شیر کړئ او خپل خپلوان کوم ملګري ستاسو یا سعودي عرب ته راځي زیاتره خلک را روان هم دي. او زه پرون خبر شوم چې د دې کمپنۍ نور ویزې هم چې کوم دي نو هغه لیږلې شوي دي، نور خلک پرې را روان دي. نو د دلته نه ویزې ورکړي دي، ارزانې ورکړي، ایجنټان یې ګرانې خرڅ کړي، خلک راځي او 2-3 میاشتې پسې واپس دیږي. نو دا خو یاره څه پیدا نه شوه. او ټول ظلم چې کوم دی هغه د پښتون سره دی. ته ګورې نو د پښتنو باندې په لکونو روپو باندې ویزې په پښتون باندې خرڅېږي، پنجابیانو ته دومره ګرانه نه ده. نو مهرباني وکړئ د خپل پښتنو وروڼو دپاره دغه ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.